یو ورځ داسې ده چې خدمت والا طالب العلم ډېر شدید بیمار دی. حضرت الامام ته پته ولګېدله، فرمایي د دې طلباو خدمت به نن زه په خپله باندې کوم. د مدرسې په خدمت کې شرم مه کوئ، د طلباو په خدمت کې شرم مه کوئ. د الله نبیان دي، بیت الله جوړوي، په خپلو لاسو باندې جوړوي، ګټه په خپله خېږي. دا د خپل نبوت د پروتوکول خلاف نه ګڼي. زه خو پیغمبر وخت یم. الله یې ذکر کوي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ابراهیم خلیل الله په خپله ګټه خېږي، اسماعیل په خپله باندې ګټه ورکوي. د ابراهیم علیه السلام د قدمونو مبارکو نشانات نن هم بیت الله سره خواته په مقام ابراهیم کې په ګټه کې نسب دی. الله دې موږ تاسو ټولو ته وښایي. مدرسې په خدمت باندې بد مه ګڼئ، ځان دپاره اعزاز ګڼئ. حضرت الامام فرمایي زه په خپله د دې طالبانو خدمت نن کوم. عجیب امتحان دی چې لاړ د کوم کور نمبر و هغې ته دروازه وډبوله، دننه اواز راځي څوک یې؟ دی ورته جواب ورکوي ولی الله یم. ابوډۍ ورته د کور نه اواز ورکوي ولی الله. ته څه کې دلته؟ وایي طالبانو اوړه درنه غواړم. بوډۍ ورته وایي وایي ته شرمېږې نه؟ په دې سپینه ږیره باندې زمونږ په وره کې ولاړ یې، ته سوال کې، ته چړ ګدا کې، ته شرمېږې نه؟ حضرت امام خفه شو، کور ته راغی، طلبا په انتظار دي. دی د ډېر خفګان د لاسه پرېوت، سترګې پټې شولې، دی اوده شو. هلته طلبا وږي سملاستل. د شپې خوب ایني، خوب کې د دواړو جهانو د سردار مبارک دیدار ورته ورنصیب کېږي. نبی علیه السلام وایي ما طرف ته را روان دی او سترګو مبارکو کې اوښکې دي. او ما ته وایي ولی الله زما میلمانه مسجد کې وږي اوده شوي دي او ته داسې آرام سره کور کې خوبونه کې. وایي خپل لمن مبارکه کې اوړه راغستې. ما ته وایي ولی الله لمن را دې خوا کړه، زه محمد رسول الله د خپلې لمن نه تا ته اوړه درتاو کړم. الله رب العالمین د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې دینی مدرسو په طالبانو باندې ډېر خفه کېږي. زما محترم ورونو، دې وړو ماشومانو بچو خپلو استادانو نه هم ګټه کړې ده. نبي علیه السلام ته هم ډالۍ لېږلي دي. ستاسو روغ یې د نبي علیه السلام سره وکړله، ورنه مدیني جانان خو خفه دی او د پاکستان نه خو په خصوصي توګه خفه دی. ولې؟ پاکستان په ټوله دنیا کې واحد اټمي طاقت دی او په دغه واحد اټمي او فوجي طاقت